السلام علیکم. د وطن د علاقې مشرونه ځوانونه د خالد خان د طرفه نه سلام قابل کړي. میش توس د خپل علاقې چې کله خبره کی یا کله مو کړی دو یا توس کړی دو میش توس د خپل علاقې پر یو خالته بیانوي. میجا توس د خپل علاقې چې کیم د زړسوی د دار د اسولای د ابل چوي تراسوي چې د مو د وطن دا حال دی. د مو د وطن کاته په تصویرینا شکسه د مو د وطن کاته په ویډیو شکسه کا د مو د وطن ته مشرون وکسه ځوانون وکسه د لاکاوي د میجا میله د کروڑاوي میله وي مزکام وا بوغینام وی مارکیټینام وی قبرستانینام هم بربود شول واته د میجا چاغه مړه دی اغه ته د تاګ مخه نشته دای چې لوس ورتاونچ میج دار په دار خوشوي د لاسی پنجلا سکولې نا میجا کله په یو وطن کله په بل وطن باندې دا دار دغه افسوس چې کله زبیاناو یا کله توس بیاناو یا کله هر کیم د وطن د ژبه کاس د خپل علاقې خبره کو بیا میشته کله کله مسلې جوړی شي پېژغدای نشي. خو زه دا خبره په زړه سره درته کوم چې د مو تر نن تاریخ پر کزه کله د خپل علاقې په مسلې په مسایل ژغدلای چاهه په غیک شه د مو درې چالو ور خو نکارای لوړلې او بیا زه دا ویم چې زه د خپل علاقې خبره باندې ژغدلایم پېژغېږم نن بیا پېژغېږم سابو بیا پېژغېږم په دا چې حق تای او د میجا دا ملک میشته د انصاف ورکاوي او د میج دا امید ای چې د میج د ملک شي چې کیمه ها غټه ادارې دی او میشته انصاف رکاوي. زه بیا دغه خبره کوم چې د میجا توسه نقصان خو وشولي کا چورا نقصان و خو ورسره د میجا توسه چې کیم ذهنی طور باندې میجا توسه چې کیمه نمونه تانګ شولي کیمه نمونه د وطن لری شولي خپل علاقه په فټوګون په دربانی نقشه کسي زویا چې دا ډیره د افسوس خبره دو غون در بعد هنوي ټول در ټیپک تمونچه هنوي و خستي خو بهرال چمک اسمات خاروپ کله چې زه دلته خبره کوي مو ته ډیر خلک په کمنټ شي خو دغه چې زیاده مردوړي کیږي خو بیا د میجا چې کیم دا سید مو سره پروګرامینا یو نور خلک ها کوي کنه په سیندی ژبه شي کو په پنجابي شي کو په نور ژبه شي کو سواتیا کوي یوسف زئی ژبه شي په اغه چې کله د میجا پرینټ رووزي د کمنټس بیا د تا خوشالي پړه لیکه حالت خوشالي کمنټس نه خوشالي خبرې کړي وي او د مولا چې کله پرینټ رووزي زیاده مردوړه دو تانز دایا تا داسې تپلونکای ته قسمه خبرې وي زه بیا د په مو پر ډیر خوندي وی چې د کوملوت نه جنې کسان پته شوی او داسې هغه یې اغه زمونه خالته هغه سوچته زکه چې دا خبره نه دو د خلق چې هر چا ویای دا لاس پنجلا د 2009 نه ز خپل ژغ راساو خپل خبره راساو کوشش کوم چې شاید کې دای شي یو کلیتا یو کورتا یو کاسته خو د میجا دغه پر یو د خبره ورسیږي او د مو چو پروګرامینا وی هغه د په سب ټایټل یو کړل په اردو په انګریزي او شاید کې دای شي خو بیا چاته تسترګې وړاوي چاته مخ وړاوي چې د تو په ملک شه د ننه د تو د نقصان د ورکاول ولایت چوک نشته دی د میجا درته ویاین چې ډیر غټ نقصان وشولي خو ورسره نور نن خپل علاقه میجا د لری وطن کسي ورتلای نشي میویم پوتې شولې بوغینام پوتې شول مارکیټینام پوتې شول دا ډېر غټ نقصان دی دا ډېره غټه د افسوس خبره دو. زه بیا دلته یو خبره بلا کوم چې د میش توس د وطن سره د میجا چې کیم ځوانون دي میجا چې کیم پیغلې دي یا د میجا چې کیم باچیون دي د سکولې نه د مدرسې نه د هار لیکنه واتل رشکې چلاوي په کراچۍ په ټاک په دی راکشي چینچی سیخه کړی دي د میجا وړکای جلکای بربود شول بل په غړنه غټ نقصان مشتدار وراسي دي یا دغه اپریشن نه یا دغه حالات نه چې د کیمه دهشتګردي تیر شوله د میجا وړکای جلکای شجینا خپل ژبه ویرا کړه او د خپل ژبه نه میجا نن اردو انګریزي پنجابي دا درې ژبه میجا روخاستلې د میجا واړې وړکي شجینا وس چې اکثر کله د خلک سره ملاويږي کنه تو ژبه د تو د وطن پہچان د غټه اساس ادو دا چې کله د تو نه لوړا شي کنه د تو ملک د تو سیمه د تو بری د تو نه
ته د تو ته پاته نه لګي چې د مو په وطن شه د مو سیمه برید څه شی دي. ټیک شوله. میژه نه ژبه لوړله، ی ژبې زه ډېر سخت ارمون کوم چې د میژه په ژبه کښې نن د میژه تقریبا 45% خو نن ها د میژه په مختلف شعرینه کښې په اردو، په پنجابي، په انګریزي دا 3 ژبې میژه استعمالوي. میژ خاص کر ماسید وزیر او میژه دغ طرف ته راوتي وس باده خبره نه دو، خو ورسره خپله ژبه هم زده که، ورسره په خپله ژبه شه هم خبره کوه چې ته پې پوهېږې، ته د خپلې علاقې دفاع کړی شي، غږېدی شي. نر دغسې میژ ته په دغه نمونه ډېر نقصان را ورسېدي. مالي طور باندې هم میژه چې کوم مال مویشي وه، مځکه هم وه، کرله هم، او ذهني طور باندې میژ ته یو سکون و په خپل وطن شي. کرچو دی وواللی، جسمانی طور باندې ورته اکسرسایز دی وشولي، په مول پسې لوړلې، خپل مولو دی وسوتلی، د علاقې مشرونو سره ملاو شولې، جنازو و شاباده و ورو و په کلي کښې و غونډو والا نږدې وي. دا د میژ د پوره یې دغې حالات په وجه باندې د میژ نه د هر څه شی لوړل. میژ ډېر خوشې د یتیمونو غوندې پوتې شوي. نن که چوره هم پر یود زه وکه، ته یې وکې، بل ماسید وزیر یې وکو، آغا و دا دیوالی نه ته میژه کی، ای میژه دروېدلې وله کاس نشته دی. زه په دغې نمونه یوه بله خبره دلته کوم چې د میژه وړکی جلکی یا خاص کر چې کوم میسینګ پرسن میژه ورته وایي که نه چې د کوم خلکو ورک شولي، یا دغې ډېر غټ نقصان دا هم میژ ته راورسېدلي چې د میژ د علاقې ډېر وړکی جلکی ورک شول، پاته یې نه لګېږي. چې کوم په دهشتګردۍ شه ملوث دي د هغې و باقاعده ریکارډ وي، په آبنې میژ نه ویایي که چوک ها زه غلط یې، خو مو ته توس ویلی شي چې غلط یې، بل سړی غلط دی بل ته توس ویلی شي چې دا غلط دی. خو چې کوم غلط نه وي، کوم بې قصوره وي، بې ګناه وي، خلک ها په دغې لیکه تعبیر ولوېدلي. غټه خبره بله درته وکړم چې د هغې طریقې کار میژ زده نه کړلي چې میژ د خپل کاس پښتنه څرنګه وکړي، کومه اداره دو، څه ترتیب یې دی، فام څرنګه فیل کیږي، میسینګ پرسن دفتر چیرشه دی، کله نه جوړ شوی دی، کله نه چې میژه دغه د منظور پښتین دی د دغې وړکې کله هم داسې راچګه کړله. په دغې نه بعد میسینګ پرسن دفتر هم جوړ شولي، چیک پوسټې هم نرمي روغلله، د میژه په نور هم اخلاقي طور باندې هم د میژ سره میل ملاب شه شولي. هغې وجه دا وه چې خلک ته دا پته ولګېده چې په دې دې کښې پړه لیکه خلک شته دی، خلکو ته دا پته ولګېدله چې په دې دې کښې د غږولو وله کاس هم شته دی، په دې دې کښې لږ نه لږ اتفاق خو شته دی. نر دا هم ډېرې غټې د خوښۍ خبرې دي، دا هم د میشتوس د پوره غټه د اتفاق خبره دو. د سکولې نقصان را ورسېدي، د میژه تقریبا په 1000 د پوسه چې چوره سکولینه وي هغه ویس هم بربودي یا تبادي چار نه پیشې کېږي، ابودي نشته دی. میشتوس غونډ دیلې دولې یي دغې په وجه باندې دا هم ډېره غټه نقصان دی. نر زه دا ویایم چې الله تعالی د میشتوس وطن آبود کو، خو د میشتوس د وطن سره سره د میژه توسې چې کومې خوند یې لیڼه دي د وطن د علاقې په دغې بازور شهر ته چې ته کله راووځې دی دې هم جای بې جای شولې، دی دې هم د میژه چې کومه رشته د میژه چې کوم تعلق دی پې روغ ډیوایډ شولي. توس په یقین سره ومنئ، په یقین سره د مو دا خبره ومنئ چې میشتوس کښې د ننه په ماسید کښې، په وزیر، په داور مړ کښې، په دغې میژه توسې کښې د ننه داسې رشتې داسې تعلق جوړ شولي د بله طرفه نه چې میشتوس خپل پې پوی نه شوي چې دا څرنګه کېږي. ظاهره خبره د خور لیر خو هر چا ته نشي ورکولی که نه، سوچ پې کوي، خو غټ په میژه توسې کښې دننه یو خواهش دی چې پړه لیکه وي، واس یې شوي، په کاروبار روزګار وي، و داسې ته خپله خور لیر ورکه. هر سړی دغه امید لري. نرزه دا ویایم چې دا هم یو نقصان خو نه ورته ویایم، خو زه دا ورته ویایم چې دا د خپلې ژبې د علاقې د وطن غټه کمزوري دو. کوشش کوئ ستی چې د میژ توسې یونټي وي، د میژه توسې ماسید، وزیر، ورمړ او داور د وزیرستان په سیمه کښې آبود، که ته شمال یې که ته جنوبي یې که ته د پښتین یې په نومه، دا د تو علاقه دو، په خپل علاقه فخر کوه، په خپل علاقه خوښېږه. دا د میشتوس د پوره د خوښۍ غټه خبره دو. نن مې د خبرې مقصد دا و چې میشتوس د دغې پوس چې کوم حالات جوړ شول د وزیرستان، د هغې نه میشتوس ته چوره نمونه نقصان را ورسېږي،
راسېدلی دی، مزیدو چوره رو راسیږي و داره همیشه توس علاقه کله کلیر کیږي و در ایره د میش توس علاقه کشه و کله امن رو دریمی میش توس علاقه شه و کله میجا یید ورته کوي په دا ګرمي شه و ته دریمې ریژا راونه دو په دا ریژا کشه و ته پوس ریژاون چې په خپله علاقه شوي په امن ووي سوړو وخت راوي په خپل کلیک شو د سیراتو د شوي سکون ووي ډېره سخته کوشلي علاقه دو ډېره سخته کوشلي علاقه دو په وزیرستان کوشلی وطن کوشلي موسمینه زه ویایم چې د دنیا په یوه کونج نشته دی ډېر کوشلی وطن دی الله تعالی دې ابود کو الله تعالی دې یو ور بیا داسې وخت روالي چې په 91 شي په 92 شي کله د میډیا توسې پلارې نیکې ترې بس وا خلک نشته دی غونډ په خورې لوندې شولي میش توس نه پکښې راونیږي هېڅ پاته د انسان نه لګېږي خو زه ویایم چې ډېر ښه وخت و الله تعالی د بیا ښه وخت روالي ښه وخت امید وکړي یوه بل ته حوصله ورکوي د یوه د بل و ملا سره تړي جانې خیال ساتئ الله حافظ